नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलैहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। काबिले सद इहतराम उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और मुहतरम मुसलमानान रुणो, माना मुख के मौलाना अब्दुस्सलाम से ददे मौके और द महल पर मुनासबत बांधे डेरे ख्वांदवरे और ज़ड़ा खून की खबरें उकड़ी और दगा काफी दी दा बयानुना दा तकारीर असल दे द पारकीगी चे मुंगा अमल ता तैयार शु अमलू को डेरी खबरी मुंगा कौ खो अमल पे न कौ खो ब्या हम ददे मौके पर मुनासबत बांधे यौ द्वसलूर खबर उस्तासु खिदमत के आरज़ कोमा। ज़मारू पदे मखदस मके बांधे डेरी तबकीदी द इंसानानो लुआरान दी, तरकानान दी, डॉक्टरान दी, इंजीनियरान दी, वकीलान दी, ताजिरान दी, जमींदार खलक दे और पदे टोलू तबकों की और तबका दा उलमाओ दा सुमरा तबकी चे मा द मिसाल पतौर दागी नुम वागस्त नो पदे टोलू तबकों की द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदे उम्मत बांधे ज़ियादा मयना शफकत का उनकी महब्बत का उनकी और खैर ख्वाह तबका दा सिर्फ द उलमाए किराम दा
تاسو به وایئ چې دا ولې د علماو کرامو دا طبقه د دې ټولو طبقو نه او د دې ټولو فرقو نه دا شفقت والا ده او دا خیرخوا ده، دا نور نه دي. ولې ډاکټر زمونږ خیرخوا نه دی، انجینیر زمونږ خیرخوا نه دی، لوار او ترکاڼم خیرخوا نه دی، او دا دي. خدا یاد وساته چې د علماو نه علاوه هر طبقه هغه ستا ضرورت پوره کوي چې ستا لور پس شو او دا تیره کېدو لوار ته به وړې، چې ستا کرسۍ او میز ته ضرورت پېښ شي نو ترکاڼ له به ځې. کرونده دا به درله زمیندار کوي، نقشه د آبادۍ بدله انجینیر جوړوي. خو دې ټولو کې اول نظر ته دا وکړه چې کله ته کوم یو کس له په دغه طبقو کې ورځې او تا ته هغه مشوره درکوي، ستا دپاره هغه یو خدمت کوي، نو اولنۍ خبره به دی چې د هغه به اول ستا په جیب نظر وي. هغه به اول د خپل حضرت خېټې خدمت کوي، د هغې نه وروستو به بیا ستا خدمت کوي. ته چې ډاکټر له لاړ شې نو ډاکټر ستا سره د یو منټ خبره نه کوي څو پورې چې تا 1500 روپۍ فیس نه داخل کړی، او نه درته په دې لار کې بلډ پریشر چک کوي چې په دې لار ډاکټر صاحب روان دی، ستا ګاونډي هم دی، خو ته ورته وایې چې ماما لږ ودرېږه ما له دا بي پي لږ چک کړه، نو کېدای شي ودې کنځي، کېدای شي ستغې سپورې درته ووایي چې بېوقوفه تا کې دونه عقل نشته، دا بي پي په دې کوڅه کې او په دې لاره کې چک کېږي، زما کلینیک شته هلته راشه کنه، هلته به دله بي پي چک کو. داسې ده که خبره مې زیاتي وکړه؟ داسې ده. ای وکیل ماما دی، ستا مقدمه پېښه شوه، چا د باندې دعوه کړې یا ته په چا دعوه کې؟ دا پښتانه ښه دي په یو بل باندې ریښې ښې دعوې کوي، د پردي پټي دعوه کوي په یو بل باندې. خفه کېږئ مه، ما ته دا ټولې طبقې معلومې دي او د دې ټول هر یو څیز نه ما ځان خبر کړی دی، د زمیندارۍ نه مې ځان خبر کړی دی، او د دې وکالت او د دې یو څه بل څه. اوس وکیل صاحب له لاړې صاحبه د هغه سره مشوره کې زما مقدمه ده، دا به راله لړاوې، هغه یو لړاوم به 50,000 روپۍ فیس به راکې، 100,000 مخکې راکړه او خیر دی دا 100,000 به بیا راکړي، او چې مقدمه دې ختمه 10,000 به بیا راکړي. داسې ده که نه ده؟ خلک دغه طبقو ته زمونږ ضرورت دی، زما او ستا ضرورت به پوره کوي، ډاکټر به زما علاج کوي، خو اول ښکار به دی چې ستا په جیب به نظر وي، چې ستا د جیب نه 1000 روپۍ او 1500 روپۍ فیس د هغه جیب ته راشي. داسې دا هره طبقه واخله، هره طبقه بغیر د علماء کرامو نه دا هغه طبقه ده چې اول خو د دوی خدمات مفت دي، او که مفت نه دي نو د ټولو نه ارزانه مزدوري هغه د ملا صاحب ده. په مخ د ځمکې چې وګرځې نو په ټولو کې ارزان مزدور چې تا ته ملاویږي نو هغه به تا ته د جومات امام ملاویږي، یا به تا ته د مدرسې مدرس قاري صاحب به درته ملاویږي. ډاکټر صاحب ستا نه چې د 2-3 کسانو فیس والي، دا ټوله میاشت کې ته ملا صاحب له ورکې دا تنخواه. یو ځل مې چا نه تپوس وکړ، ډېره مخکینۍ خبره، مخکینۍ خو ډېره نه ده خو خیر 2-4 کاله مخکینۍ ده، هلکه مې قاري صاحب له څونه تنخواه ورکوئ؟ وایي 3,000 دې 3 داسې زور ورکړو، ما خیال کوه نوم دې پرې نه وځي. 3,000
اوهو نو ما وی که دا د کویت دینار دی دا 3,000 چې دوی ورکوي دا دونه زور پې دی غریب واغسته که نه چې دا د کویت دینار دی که څه دی ډالر دی که یورو ده تاسو فکر ته راځي 15,000 6,000 دا د امام تنخواهی نو په ایمان یې ووایه ستا د موبایل خرچه څومره ده تا چې یو بچی په پبلک سکول کې ایډمیټ کړی دی پبلک سکول کې ستا یو بچی داخل دی د هغه ایډمیشن فیس څومره دی زرګونو کې دی که نه دی بیا منتلی فیس د هغه څومره دی میاشت کې څونه ورکړي ادنا فیس دا دی چې 1500 به ورکړي د ټولو نه کم فیس دا دی د ټولو نه وړوکی فیس دا دی د پبلک سکول 1500 زر 1200 1500 2000 15,000 دا ته بچی له یو بچی له ورکې د هغې بکس د هغې کتابونه یو کتاب یې په 600 800 او په 1000 روپۍ باندې میلاوي او 6 کتاب وي نو 15 روپو ورله ته کتابونه والي او دای ورک بوک دی که ورک بوک دی خو یو پکې دا ورک بوک په دونه پیسې دی دا اره هفته کې ورک بوک دی او اره میاشت کې ورک بوک دی زما په دې خبرو پوهېږئ او که ناسې نه چې تاسو وایئ چې څه بله ژبه یې شروع کړه نن سبا تعلیم یافته خلک ډېر دی او بیا د انګریزي خو توبه ما او تا پې داسې مین یو چې لاس پې مو ورلمات نه پوهېږو پې نه خو هسې مو خوښه ده د انګریزي مو خوښه ده که عربي درته سړی وایي که نه نو هسې چې کوم دی خوله لکه د ښارو د بچي په شانې برابره کوئ او انګریزۍ باندې داسې نیغ شي چې هلکه کاپر مولا او انګریزي مولا ورځي کاپر مولا تاسو فکر ته راځي زما په دې خبرو پوهېږئ چې ستا په یو بچي باندې په میاشت کې په زرګونو روپۍ خرچه راځي نو بیا خو ته میرات ملیزې 14 بچي دي نو حساب یې وکړه نو حساب یې وکړه څومره خرچه پې راځي تا سره دا مردار مړی په جیب کې پروت دی د دې څونه خرچه ده د دې څونه خرچه ده هلکه پیکج مې پکې کړی یو کې ما ته ټلیفون وکړ وی تا سره ټیلینار شته دی مې ټیلینار خو ما سره نشته دی وی پیکج دی نو ما چې تا سره ما دونه اوزګار نه یم ما سره دونه وخت نشته تا سره دونه خبرې وکړم بس مسلې تپوس وکړه خبر مسله واوره او بیا زه په خپله مخه باندې زه به تا ته اوس ناست یم چې او صیب او داسې او هغسې همې چې اوږد وخت غواړې نو بیا به راشي ما نه به وخت غواړي دغه پیکیجونه محبت ختم که د یو بل سره دی مردار مړي اجره کې به خلک ناستو یو سل به مشغولېدل جومات کې به ناستو لاره کوڅه کې به چېرته په ډبه باندې ناستو پټي کې به راجمع شو زمینداران هغه به هلته کار کوو هغه به هلته کار کوو چای به راله هلکه ته دې خوا راشې زما چای م راوړې هغه بل به م چې یو ځای ته به راغون شو 2-4 ګاونډیان د زمیندارۍ چای به یو ځای وڅکل څه چای به و شربت شوتل به و خو وبې څکله کار به یې کوو هغه به هغوی ته خوږه ښه ښکارېدله مینه وه مینه وه اوس وروره دقه شی ورسره دی غوږ ته نیولی غوږ ته هم نه نیولی بوجۍ په غوږ کې ورکړې ده بوجۍ ورکړي په غوږ کې که نه لاس به مو سره وایي دا چل به وکړي خدای پاکه موټر سایکل به خو هر شي غورځېږي سره پونډۍ در باندې وړي د دې خرچه دې څومره ده د میاشتې دا وګوره خپل مطلب له راځم خپل مقصد له راځم یو بچي باندې دې خرچه څومره ده او دقه بچی چې ته رالیږي قاري سیدعلي شاه صاحب له هغه له څونه تنخواه ورکړي یوازې قاري سیدعلي شاه صاحب نه یم دا زمونږ ټول دا یو ول دی موږ په ټول په یو تله کې پراته یو چې جومات ته ته بچی رالیږي 2 ټیمه کم از کم سار ګنټه یوه نیمه مازدیګر ګنټه یوه نیمه دی ورته لګیا دی سبق ورته وایي قرآن ورته وایي ناظره ورته کوي الف با ورته وایي تی ولې سخاپوز یې راولېږي تالې پاک پوز یې درولېږي تی ولې سخامخ یې راولېږي هغه ته یې بچی دا هلته مخلص وینځه ځان صفا کړه تی ولې سرتور سر یې راولېږي سموده پس ورله هغه پټکې په سر تړلي تالې کور ته درولېږي تاسو دې خبرې ته خیال کړی دی خو چې پیسو له راشي
چې یاره دې قاري صاحب له جي دا تنخوا ډېره ورکوي نو یاره جي موږ څه وکړو زه ګزاره په خپله نه کېږي په توکه ځانګرې په توکه ماله یو سړي 50 روپۍ په نکاح کې راکړې 50 روپۍ مې داسې دي هلکه یاره چې موږ خو ډېر غریبانه دي مې واله د څخه منځویه ما پورې خندا کې دا خو ته ما پورې خندا کې ما پورې مې دروسه 14 ورځې خو دې پکې ډمانو ګډول د ډم زویه او شل دې دیګونه پخ کړي وو او میخه دې هلته غریب نه وي ما دپاره غریب شو ما که د 500,000 نه دې روپۍ کمه راکړه که نه نو د جمعې په ورځ در باندې هغه لوبه کوم مې دغه لوسپیکر خو زما په خپل اختیار کې دی بس بیا ما ته استاد جي معافي غواړم مې معافي پکې نشته خپل کار کوه 15,000 روپۍ وباسه نو ما خو را خو یې نه کړې خو خیر ما خو پې خپل دوا وکړو که 15 سره یې نه راکولي زه دې مولیانو ته اکثر وایم چې هلکه نکاح چاله تړئ نو مخکې ورته ووایه ګورې پیسې به راکې هسې نه ګورې په غریبانانو کې ځان شمار کې دغلته به ځان په غریبانانو کې سټ به نه ګرې نیغ به کېنې نیغ نکاح دله تړمه او چې نکاح مې دله نه یې تړلي قوارانګو چې 40 میخې حلالې کوي که نه او 800 دیګونه په هغه کې ته خو ورنږدې شته دا ستا ډو ښځه ده نه چې ما دله نکاح نه ده تړلی تاسو پوه شوئ په خبره باندې نه غریبي بیا ماله راشي ملا صاحب له غریبي راشي غریبي ما قاري صاحب له غریبي راشي غریبي نشته ښه نیغ شئ ښه تکړه شئ د دې بچو په سر باندې ډېرې پیسې ورکوئ دې قاري صاحب له دا مدرسه به آبادول غواړي خدای دې هغه سړی د دواړو جهانو د نجات ذریعه او د کامیابۍ دی دا کوم ځای چې چا ورکړی دی خو یوه خبره درته کوم ګورې دا خو د ماته وی د دې ځای د هغه ځای پورې که ډېر وي نو 11 مرلې ځای به وي څومره دی 11 مرلې زه پټواري یم ماله دا په کچ میچ هم راځي 11 مرلې یې سم نه دی ګورې دا چا چې ورکړی د هغه دپاره ډېر دی دا د هغه د جنت بنګله ده خو د کونډې زویه څه خو بویه څه خو تاسو له هم په کار دي که نه په چمګاونډ کې ورسره د چا ځای نو نور هم ورسره ملګری کوي مړه چې لږ وي نو یو کنال خو کوي که نه یاره چې یو کنال خو جوړ شي په دې کې به آبادي کېږي په دې کې تعمیر به کېږي په دې کې به طالباني دا اوس مه ګوره چې ستا د چمګاونډ دا څو کسانو ته راځي انشاءالله یاد وساته تا د شیرګل دارالعلوم لیدلی دی دې دارالعلوم کې چې مونږ کله سبق وي مونږ چې پکې سبق وي نو ټول طالبان به پکې 40 طالبان ټول طالبان 40 طالبان بیا چې زه پکې مدرس شوم زه پکې استاد شوم په سنکاسي بهاسي کې نو دا زما اولني شاګردان دي دا مولانا صاحب مولانا عبدالسلام صاحب چې بیان وکړ دا زما اولني شاګردان دا دونه واړه ماشومان نو په هغه وخت کې په مدرسه کې به زیات نه زیات 80 طالبان بیا ورو سیوا کېدل اوس وګوره که نه الحمدلله مدرسه کې ځای نشته د طالبانو چې داخلي کړي په یو کلاس کې په سوونو باندې طالبان دي نو دې ته مه ګوره چې ګینې یاره نن خو دا یو څو ماشومان دا بچي راغلي دا ګلونه دا به لویږي دا به زیاتېږي د دې به تعمیر پکاري نو ما تا ته ابتدا کې عرض وکړو چې د ټولو نه ارزانه طبقه د علماو اول خو مفته ده ته په دې لاره باندې روانې استاد جي په خیر علي ښه ده چې رالې زما تا سره ډېر ضروري کار ما تا ته وی ډاکټر ته رسې ویلی شي ډاکټر ته ویلی شي نه وکیل صاحب ته ویلی شي نه انجینیر ته ویلی شي نه او استاد جي ضروري کار ده چې په دې لار رالې ډېر ښه وشو چې زه نه وی راغلی خو ته به مړ وي زه د کلي نه راووتم مدرسې ته راتلم یو کس ما ته د پټي نه رامنډې اوس وایي هغه پټي کې لګیا دی ګوډې کو جواري ګوډه رامنډې استاد جي لږ ودرېږه مې که ما سره وخت نشته زه روانې به درس ته ځم پیریډ وکې وخت لږ دی یاره جي یو ضروري مسله وه مې بیا هلته مازدیګر راشه اوس نه یم اوسګار
تا ته اوس زه یاد شوم چې په دې لار رالمه بېګا ته چېرته وې دغه دې کور دی او دغه زما جومات دی او د اوسه پورې چېرته وې اوس تا ته زه یاد شوم نو موږ ورته وایي زه ښه ده نو په لاره کې ورته روان نو تپوس وکړي یاره جي بس دغسې چل شوی و او دا چل شوی و هغه چل شو موږ ورته مساله وکړو دا مساله شوه ده مفته ما خو تا ته وي دا تنخواهي په نه تنخواه حساب ده 5,000 ده او 6,000 ده 8,000 ده دا څه تنخواه ده دا خو ستا د یو بچي ټیوشن فیس هم نه دی مړه هغه چې په سکول کې دی اډمټ کړی دی هغه خو لا په خپل ځای خو مازدیګر دی له ټیوشن هم نیولی که نه ټیوټر له هم تنخواه ورکړي هغه چې څوک د ورته ټیوشن کوي هغه له هم پیسې ورکړي نو ما تا ته مخکې خبره وکړه چې علما دا په دې امت محمدي باندې د ټولو نه مهربانه طبقه ده شفیقه طبقه ده که ته منې او که ته نه منې هغه جدا خبره ده خو مهربانه طبقه خیرخوا طبقه هغه صرف د علماو ده نو ځکه الله وایي چې والذین اوتوا العلم درجات د دې محنت او د دې کار په وجه باندې او د دې دینی خدماتو په برکت باندې الله پاکو فرمایل چې چاته الله علم ورکړ دا د لوی درجو مالک دی هغې ته الله درجې ورکړي دي هغې له الله مقامات ورکړي څنګه مقامات یې ورکړي رسول الله مبارک فرمایل اکرمو حملة القرآن اکرمو حملة القرآن د قرآن د حملو اکرام کوي قرآن حمله چاته وي دا طالب العلم نه واخله دا الف با چې ورته ته وې الف با والا دا چڼې او طالب او عالم دې ته حملة القرآن وي هغه خلک چې د هغې سینه کې قرآن پروت دی هغې سره د دین علم دی فإن من أکرمهم فقد أکرمني ځکه چې چا د دوی اکرام وکړه داسې دا رسول الله مبارک فرمایي زما اکرام ومن أکرمني فقد أکرم الله او چا چې زما اکرام وکړه داسې ده لکه د الله اکرام چې وکړو د الله عزت چې وکړو او بیا دومره لوی مقام الله د علماو ته ورکړی امام غزالی رحمه الله زموږ په دې عالمانو کې ډېر لوی عالم تېر شوی احیاء العلوم د هغه یو کتاب دی هغې کې یو حدیث را نقل کړی دی وی چې د قیامت په ورځ به الله 3 کسان راولي یو به عالمي یو به عابدي یو به مجاهدي هغه مجاهد او عابد ته به الله وی فرشتو ته دا جنت ته بوځئ ملا صاحب به پاتې شي خو عابد چاته وی احادیثو کې چې عابد ذکر شي دا هغه سړي ته وی چې هغه د ورځې روژه نیسي او د شپې چې کوم دی د الله عبادت کوي خوب دومره کوي چې د صحت پې برباد نشي سنت دپاره او مجاهد خدا کافر په مقابله کې د سر قرباني ورکوي نو دا عالم به په دې زړه کې ګیلمن شي که دا عابد دی خو د عبادت طریقې هم زمانه زده کړې او فضیلت هم زمانه اورېدلی که دا مجاهد دی نو د جهاد فضیلت هم زمانه اورېدلی او طریقې هم زمانه زده کړې نو زه یې ترې وروستو کړم او دی دوی رانه مخکې کړل الله به ورته مه خفه کېږه بنده ستا په دنیا کې هم زندګي د ځان دپاره نه وه د جهان دپاره وه د نورو خلکو او دلته دې هم زندګي د ځان دپاره نه ده د دې خلکو دپاره ده دلته ودرېږه په دې لار کې د چوک کې ودرېږه اوس به حساب کتاب شروع کیږي نو چې حساب کتاب کیږي نو ډېر مسلمانان به داسې وي چې د هغې ګناهونه به د نیکو نه ډېر شي نو دغه خلک به الله د انزلو دپاره صفا کولو دپاره جهنم ته بوځي الله دې د هغې نه مونږ بچ کړي نو دا کسان په دې لار به راځي یی به مسلمانان ایمان به ورسره خو د عمل د کمزورۍ په وجه به جهنم ته ځي نو ته دې لاره کې ودرېږه وګوره چې دا ډلې ډلې خلک راځي دا جماعتونه خلک راځي نو دې کې د ټولو نه اول خپل شاګردان راخله خپل خادمان راخله هغه خلک راله چې تاو ته خبره کوله او ستا خبرې ته یې غوږ ایښودلی مستمعین هغه خلک چې تا سره محبت کړی دی د علماو سره چې څوک محبت کوي دا هم ضایع نه ځي
دا ټول تراخلا او جنت ته بوزا اگر که د اسمان د ستورو عمرې ټول وایه سبحان الله. نو د علماو سره محبت پکار دی که نه؟ د علماو تابعداري پکار ده که نه؟ د علماو خدمت پکار دی که نه؟ او د علماو خبرې ته غوږ ایښودل پکار دي که نه؟ یوازې جومات کې نه، په هر ځای کې یوازې جومات کې نه چې امام صاحب هلته مخکې چې الله اکبر او تم پسې وایي الله اکبر. هر میدان کې به د علماو ملګرتیا کې، یو میدان کې به علما ځان له نه پرېږدي، یو میدان کې، هر میدان کې به د علماو ملګرتیا کې. نو چې ملګرتیا دې کوله نو فرمایي رسول الله مبارک المرء مع من احب، سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا سره چې د چا سره محبت وي. نو که د علماو سره د محبت نو د علماو سره. زما وروڼو تاسو ډېر بختور یئ، ډېر نیک بخت قوم یئ، ښه خلک یئ چې الله پاک دا توفیق ورکړ چې دا ځمکه د مدرسې دپاره وقف کړی شوه. ما تاسو ته ووې نورم کوشش وکئ چې دا زیاته هم شي دا ځمکه، او د دې د تعمیر کوشش وکئ. دا په یو سړي باندې نه پاتې کیږي او نه په یو سړي باندې دا کار کیږي، دی به درته شروع کی. خو تاسو به ټولو سره ملګرتیا کوئ، مالی تعاون به ورسره کوئ، دقسې بدني تعاون او امداد به ورسره کوئ، او د ټولو نه لوی تعاون دا دی چې دا بچي ورته رالیږئ چې د دې بچو نه درله قیمتي ګلونه چې کوم دی نو جوړ کړي. د دې وجې نه زما وروڼو دا مدرسې، دا دارالعلومونه دا یو نوی څیز نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه را روانې دي. او دا خدای چلی دې ته سوچ مه کوه. موږ یو کال په یو کلي کې د یو مدرسې افتتاح وکړه، نو ما ته چا ووي ویره دلته خو دا بله مدرسه وه که نه د دې څه ضرورت و؟ ما دلته خو چې کبادیانو یو ګورنمنټ سکولونه دا لس پبلک پکې ولیدي، دا لس پبلک په دې کلي کې ولیدي چې د دې سر نه شروع شي د هغه سره پورې ځي په هر ځای کې بورډ لګېدلی دا پلان کې خان سکول دی او دا ډنګرې خان سکول دی. نو ما یې صرف چتې درته د مدرسې په وجه باندې کېناستل په سترګو. خدای دې هر جومات مدرسه کی، هر جومات کې مدرسه شروع کوي. دا یاد وساتئ قسم دی چې دا ستا ملک محفوظ دی، دا د دې مدرسو برکت دی. که دا مدرسې نه وي، دا مدرسې نه وي نو ستا د دین یوه شعبه نه چلیږي. دا علما پیدا کوي، دا قاضیان پیدا کوي، دا مفتیان پیدا کوي، دا مبلغین پیدا کوي. که دا نه دا مدرسې نه دی بنیاد دی نو ګوره ستا خانقاه نه چلیږي. که دا نه نو ستا مرکزونه نه چلیږي، ځکه د مرکزونو مشري څوک کوي؟ علما یې کوي که بل څوک یې کوي؟ ما او تا خو به ولځو بیان به واورو، سې روزې له به لاړ شو، چلې له به لاړ شو، څلور میاشتې به ولګو. خو دا مشري څوک کوي؟ قیادت یې څوک کوي؟ علما. او علما په کوم ځای کې پیدا کیږي؟ په مدرسو کې. دا مدرسې دي میډیکل کالجونه او دا تبلیغ او دا تصوف او دا سوس دا دي اسپتالونه. دغلته د مریض علاج کیږي. خدا راته ووایه چې ډاکټر نه نو د مریض علاج به څوک وکړي؟ اسپتال کې به څوک وي؟ زمیندار کاکا وي، وکیل به راځي، انجینیر به نه ډاکټر به راځي. هغه به ایم بی بی ایس کړی، هغه به سپیشلایزیشن کړی. هلکه دا سپیشلسټ له بوځه په دې بل ډاکټر باندې ښه نه شي. دا په کوم ځای کې میلاویږي؟ جوړیږي په میډیکل کالج کې او کار کوي په اسپتال کې. نو په دې مدرسو کې علما پیدا کیږي او دا علما دا ډاکټران دي، دا سپیشلستان دي، دوی په مختلفو مضامینو کې بیا سپیشلایزیشن کوي. او دا نورې لارې څونه چې دي دا زموږ لارې دي، په دې کې بیا کار کوي دغه ډاکټران، دغه علما هغوی په کې کار کوي. نو مشري به هغوی کوي. زما وروڼو خوش قسمته خلک یې، الحمدلله چې ستاسو په دې کلي کې الله د دې مدرسې اجرا وکړله. الله د دې مدرسې ترقي نصیب کی او الله پاک دې مزید توفیق نصیب کی. دې څو خبرو باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا داعا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. الله زمون رضا شي د خپل رضا کارونه رانواله الہ العالمین د چا پس کې د شریعت مطابق حاجت خدای ته پوره کې. الله موږ د مخلوق د احتیاج نه وساتي. الله سوق بیماران شفا کامله عاجله او تنصیب کې. الله زمونږ د ټولو روحاني جسمانی مرزونه بیماری ختم کې. الله سوق قرضداري د قرض نه اخلاص کې. الله موږ ټولو ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې. الله موږ د حرام نه وساتي. د دنیا د آخر خیرم نصیب کې. څومره مرګري دلته راغلي خدای هر قدمه په تله نیکی کې واچي. الہ العالمین چا دا زه وقف کړی د مدرسې د پاره. الہ العالمین دای د دواړو جهانو د نجات ذریعہ وګرځي. الله جنت الفردوس کې ولا مقام ورکي. بچی نیکان صالحان کې د دنیا د آخر خوشحالي نصیب کې. الله مزید توفیق نصیب کې چې د جماعت د مدرسې د تعمیر په اعلی پیمانه باندې وشي. الله د اسباب تم محتاج نه منګ محتاج یو. خدای دې له وسایل مهیا کې اسباب له مهیا کې. خدای دا خسته طریقې سره په ظاهري تعمیر باندې واباد کې. الله په روحاني تور باندې په علوم باندې په اعمال باندې خدای هم دا آباد کې او د قاری سے په عمر کې علم کې خیر برکت نازل کې. څومره مرګري وسره تعاون کوي په هر انداز کې چې تعاون کوي. یا زمارونو کنورس تعاون نشي کولای. ماسخوتن 2 رکعات نفل کوي او د دې مدرسې د پاره دعاګانې کوي چې نور تعاون په وس کې نشته. الہ العالمین چې څوک په هر انداز کې تعاون او امداد د دې مدرسې سره کوي خدای داغي د دنیا د آخر خوشحالي نصیب کې. د مصائب او تکالیف نه پامان کې الله دا د مدرسې د خدمات دا زموږ د ټولو د پاره د دوی د پاره د دواړو جهانو د نجات ذریعہ وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین یا رب العالمین.